السلام علیکم ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. افغان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو یو واري بیا خبرې ترې کوو په ملکي سیاست باندې، چونکې څنګه چې ما ذکر کړو چې بعضې داسې کتونکي دي چې د هغه کتونکو خبرو موږ مجبوره کړو چې د ضلعې نه وځو په ملکي کچه باندې داسې څه نه څه خبرې ترې کوو. بیا د هغوی هغه کنځلې او ردې بدې او هغه اخوا دېخوا که نه هغه موږ چې ورته په لونډې لپاړې چې ډېرې زیات هغې دپاره مشهور شوي دي، خو بل لفظ ولا موږ استعمالو نو ضروري نه ده غواړي چې ټول داسې وي، د لاس ګوتې یو شانتې نه وي. په تحریک انصاف کې ټول لونډې لپاړې نه دي، ډېر شعوري پی خلک دي او په دلیل باندې خبره کوي، او خو څه غلطي وشي نو درته په ګوته کوي چېرې دا کار دې ځای کې شو، خو دا داسې چې کوم دی نو دا داسې و دا داسې و دا داسې و. نو ټول لونډې لپاړې نه دي او بعضې خلکو سره دلیل نه وي، نو به ډایرکټ چې کوم دی نو کنځلې او کنځلو نه بس څه وایي ته غلی، تا د کونډو رونډو پیسې ووالي، تا ته چې کوم دی نو امدادونه راغلي، لکه تا خو نه دي رالیږلي، چا چې رالیږلي الحمدلله مطمئن دي او بره د الله کیمره لګېدلې ده. انسانان بس یو کار بیسي ډېر ښه ډېر لو ډېر زبردسته دي، نه څه جوړېږي نه، آخرت دی هغه نه ختمېدونکې دنیا ده او په ژوند کې خوشحالي ده. او ژوند کې څه خوشحالي ده؟ پیسه غورې خوشحالي نه ده چې پیسه د سره نه یو خوشحاله، چې پیسه د سره نه یو دوه درې کسه د عزت وکړي، مینه دله درکړي، دا د ژوند مزه ده. او ژوند دا هم نه دی چې بس اوده شو پاسه، ژوند د یو چیلنج نوم دی. تنقیدونه هم کېږي، خبرې اترې هم کېږي، د چا سره مینه وي، د چا سره مینه وي، خو د طرفګنو نه پکې وتل پکار دي، لکه دا خوند نه کوي چې په دې لیډرانو باندې دا خپلو کې غورې یو دي. دا اوس چې څونه پورې دا لانګ مارچ روانو په بیک کې چې کوم دی د مذاکراتو یوه لړۍ روانه وه، مذاکرات ونه شو. دا د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دغه کومه جلسه وشوه ډېر په پورم نه باندې وشوله، ډېر زیات خطراتو او زمونږ ازلي دشمنان چې کوم زمونږ پړوسي ملک دی په دې دو کې ناستو چې څنګه به نوی آرمي چیف متنازع کړو، څنګه به په دې ملک کې اړې ګړې راشي، څنګه به په دغه جلسه کې داسې ناوړې پیښه وشي یا وکړو. خو الله پاک ډېر په خیر و خیریت سره هغه تیر که. او ورسره وزیر داخله رانه ثناء الله چې همیشه یعنی حکیم رانه ثناء الله هغه همیشه چې کوم دی نو په بدماشۍ کې خبرې کولې، خو چې کله دا جلسه وه نو ډېر په مینت زاری او مذاکرات او دا او هغه هم دغه ویل چې یاره څه داسې ناخوشګواره پیښه پکې ونه شي. په رڼا روز باندې زموږ په دې ملک کې بېنظیر بټونه پاپولر لیډره بله نه وه او هغه وویشتلې شوه، هېڅ پته ونه لګېده. په دې ملک کې چې بیا څه واقعه وشي نو بیا پته هم نه لګي چا وکړو، ولې وکړو، څنګه وکړو، پسې وکړو. د مشرف حکومت و هغه له د مرګ دغې نه وه راغلي، خو چې په کوم ځای واقعه شوې وه نو هغه یې صفا کو، هغه یې صفا کو. نو تنقید به کوو، پارچا به کوو، خو دا ملک زمونږ دی او همدغه ټول لیډران دا زمونږ لیډران دي. هغه په خپل ځای باندې خبره ده، خو چې داسې واقعه کېږي نو بیا په عمران خان صاحب باندې د ټولو نه زیات خفه یو، ځکه چې زموږ ملک ته لوی نقصان دی. نقصان څه دی؟ انتشار دی، تصادم دی. څنګه چې نن مل د کومو سختو سره مخ دی، هم په دغه درنو باندې د مل د خزانې پیسې لګېدلې دي، هم په دغه عدالتونو باندې د مل د خزانې پیسې لګېدلې. یا څومره کیسونه چې کېږي خو د نیب کیس وي، داسې په پرې کې نه کېږي، دې نه خزانې نه لوی بیل پاس کېږي، خو د FIA وي او خو ورسره عدالتي وي، دا VIP خلک یا د وزیران دوی چې عدالت ته ځي نو دوی دې هم بیل پاس کوي. خو هلته یو کپ چای وڅکي نو د هغوی دا چو د پیالې قیمت هم لکونه روپۍ وي، د هغوی د سپږې نوم هم ګلنار بیګم وي. نو دا صورتحال لازم. دویمه خبرداره عمران خان صاحب خو د تېرو اتو میاشتو نه چې څونه تقریر اورې نو یوه خبره ده او بس هغه څه وي ما نه په دې ملک کې څوک زیات څوک نه پېژني، ما ته دې ضرورت نشته، ما داسې کړي دي، ما دا کړي دي، ما وړ کپ ګټلی دی، 50 کاله مې دا کړي دي، 26 کاله مې سیاست کړی دی او بیا پکې څه اسلامي ټچ وي او همدغه خبرې دي. خو په دې کې چې کومه خبره وکړله چې یاره د اسمبلو نه به وځو، اوس نن چې الیکشن کمیشن کومه خبره کړې چې اسمبلی نه وځي نو بیا به ضمني انتخابات کېږي. نو خیران په دې ما چې ضمني انتخابات بیا کېږي او بیا کال پس چې کوم دی جنرال الیکشن کېږي
نو په دې انتخاباتو باندې خو خرچه راځي که نه. زموږ صوبه خو لري دلته کې دیوالیه ده 900 ربه مزید قرضدارې شوه د دوی په دې حکومت کې. ګرانه ګراني ده، انصاف نشته، لا قانونیت دی، بدامني ده، باچاګردي ده. بیروکریټ چې کوم دی خپل کار په هغه ایماندارۍ سره نه کوي په کوم چې په کار و سزا او جزا نشته. په 10 کاله کې همداسې ونه لیده چې د DC خلاف کاروي شوله، د DPO خلاف کاروي شوه، چېرته غټ افسر چې کوم دی په داسې کرپشن کې راګیر شو. د ادارو نه هم لکه نن زموږ په 400 کې احتجاج وکړم د زراعتو حوالې سره چې د NGO له طرف نه کومه خاوره او هر څه راغلي دي، هغې کې سرعامه خلک وایي چې د 100,000 بورۍ به 15,000 باندې خرڅېږي او بار چې کوم دی نو صورت حال هغه ډېر بد حال دی. نو دې خبرو ته دیان راغستل دي. عمران خان صاحب دې وخت کې په صوبه کې حکومت دی پرې چې خپلې صوبې د حکومت دا ټیم دورانیه پوره کړي او دلته خپله کارکردګي ټیک کړي. بېله خبره ده، ډېر خلکه زه اورم چېرې هلته هم سیټونه وکړل، دلته هم سیټونه وګټل. دغه د خلکو سوچ دی، څو پورې چې د کار خبره ده نه په نظر نه راځي. وټونه کم خلک ورکوي د هغې زم په سوچ باندې نه پوهېږم. ولې لږ شانتې آینه کې ورته خپل مخ ښودل دي چې صاحبه په تا خو موږ ډېر زیات اعتماد کړی دی. نه 50 لکه کورونه وشو، نه 1 کروڑ نوکرۍ وشوې، نه روزګارونه شته، نه ډیمونه شته، نه کارخانې شته، نه هغه مسافر د بهر ملک نه واپس رالل. او یقینا چې زموږ د مسافرو د خپل ملک سره د کومه مینه ده نو داسې مینه نه ده یو حکمران شته، نه یو صحافي شته، نه د یو شاعر شته، نه د بل چا شته. دغه مسافر هلته ګټي او دې ملک ته رالیږي او دا سیاستدانان دا دغه مسافر دوکه کې ساتي. زه تاسو له دا کوم، زه تاسو له دا کوم، ورسیز له به دا کېږي، ورسیز له باغه کېږي. زموږ دې وخت کې په جیلونو کې، په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په نورو ملکونو کې شته دي خلک. هغې دپاره کومه سفارتخانه اواز پورته کوي؟ نه مرکز نه صوبه. نو دې وخت کې مرکزي او صوبایي حکومت خپلو کې داسې دي زورې قام لرسي. نو دې حکمرانانو ته مې خواست دی، التجا مې ده ورته چې د الله دپاره د دې قوم فکر ومساتئ که نه. دا قوم خو تاسو له ووټ درکوي، دغه کورسو ته م رسئ، دغه ایوانونو ته م رسئ، دا مزې چرچې چې کوئ، دا ګاډي او دا پروټوکول او دا مراعات، دا دې قام په وجه باندې. نن د قام څه صورت حال دی؟ نن زموږ د سیلاب ځپلو څه صورت حال دی؟ او د خلکو ته مې چې صرف تقریرونه نه، د خپل حق تپوس وکړې، د خپل MPA نه، د خپل MNA نه چې صاحب تعالی خو موږ ووټ درکړو، تاسو وکړل د خپلو ذلو. او خو یو سړی وایي مل ټیک کوي او دا کوي، دا موږ د 15 یا کالو راسېورو، یو راځي او دا تندکونه خورو، د رنګ رنګ خبرې راته کوي. او د یو سړي واضح وي که نه. ګوره یو حکومت تیر شوي هغه پکې کارونه کړي وي، ترقیاتي عمل پکې تیز وي، او یو حکومت تیر شي هغه ترقیاتي عمل هم نه وي کړی، صوبه هم قرضداري شي او دغه صورت حال هم مخې ته راشي او د هغې باوجود هم چې کوم دی تپوس ته نه کېږي. نو لکه دا عجیبه شان لګي. بل زما به هم دا خواست وي لکه زه چې څه وینم دا په NH24 باندې انتخابات وشو نو په دې باندې د حکومت څونه پیسې ولګي د خزانې د عوامو ټیکس. او اوس خو د دې کال لپاره یا 2-5 میاشتو لپاره بیا ضمني انتخابات کېږي په دې صوبه کې او په پنجاب کې یا په ګلګت بلتستان کې. نو بیا په کې PTI والا ودرېږي او الیکشن به کوي او صرف خلکو ته به دا ښایي چې قام موږ سره دی. خیر دی خو خزانه تشه شي، خیر دی خو د عمل نورم دیوالیه شي، خیر دی خو ګراني نورم زیاته شي. دا عزتونه دي، انا ده. نو د انا عزت نه راویستل دي او قام طرف ته، مل طرف ته، صوبې طرف ته، ضلعې طرف ته پاملرنه پکار ده. ډېر خلک وایي اوس مې ضد دی. ضد خو شیطان کړی دی. ضدونو نه روزه، سوچونه اجتماعي کې انفرادي سوچ نه لرې شي. نن په قومي سلامتیا باندې انفرادي سوچ خاوي شوی دی او د هغې په وجه باندې نن زموږ دا ملک د زوال طرف ته روان دی. بېله خبره چې دې ملک الله پاک دونه وسایل ورکړي چې په هغې راټینګ دی. دې قام چې کوم دی هغه د حکومت نه غواړي بلکې په حکومتونه یې لګوي. هغوی خپله مزدوري کوي او د حکومت له یې ورکوي د ټکسونو په شکل کې. او هغه ځای کې خاماران ناست دي په خزانه باندې او هغوی یې بس لوټي انخطې دي، مړیږي نه، مړخې نشته. دا نظام الله پاک چلیږي نه. دا کومه ګرانه ګراني چې دا کم جون چې دی نو ډېر زیات ګران دی. ګران کوتونکو دغه څو خبرې مې سره شریکول انشاءالله.
بل پروګرام کې به بیا د سره